औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है چې تاسو به دا کوم لیکچرز چې ما اپلوډ کړي دي دا به تاسو ګورئ، دا به تاسو اورئ او د دې نه به تاسو فایده اخلئ او بس دا کوشش وکړئ چې دا کار خیر دی چې نور کسانو ته ورسي، لکه صدقه جاریه وګڼئ چې نور خلکو ته، نور سټوډنټانو ته هم دا خیر ورسي. زه امید ساتم چې تاسو په دې کې تعاون کوئ زموږ سره. اوس په دې کې اخرنی ټاپکس د چپټر یونټ په اخرنی ټاپکس دي، واړه ټاپکس دي. یو پکې دی ډایفول. نو ډای دو تو یا فول چې د هغې دوه سیرې، نو دوه سرونو والا، دوه سیرې والا. د دې نه مخکې موږ یو خبره کړې وه چې یاره موږ کله دو چارج پلیټس راوالو که نه، لکه اوس فرض که یو اے پلیټ دی، یو بی پلیټ دی. دا اے پلیټ د بیټرۍ د پازیټیو ټرمینل سره اټیچ دی، دا بی پلیټ د بیټرۍ د نیګیټیو ټرمینل سره اټیچ دی او د دې په منځ کې موږ یو ډای الکتریک میډیم راوړو. لکه تاسو ته ما خبره کړې وه چې یا پلاستیک پکې کیدو، یا پکې کاغذ کیدو، یا غطا یا داسې کیدو. نو د دې چارجونو په منځ کې یو نوی ترتیب پیدا شي. ترتیب داسې پیدا شي چې په دغه کاغذ یا دغه کې د کوم ډای الکتریک چې دی، په ډای الکتریک میډیم کې چې کوم چارجز زموږ سره وي، نو په هغه چارجونو کې یو ارینجمنټ راشي. ارینجمنټ داسې شي چې دا په هغه کې چې کوم نیګیټیو چارجز دي، نو هغه د پازیټیو طرف ته راشي او دا کوم پازیټیو چارج د هغه نیګیټیو پلیټ طرف ته جمع شي. داسې په دغه شي سپریشن وشي، دواړو دغه وشي دا چارجونه، لکه په یو پلیټ او په بل پلیټ باندې جمع شي، اپوزیټ پلیټ باندې جمع شي. دغه ته موږ څه وایو؟ دغه ته موږ پولرایزیشن ورته وایو، الکتریک پولرایزیشن. بیا چې کله الکتریک پولرایزیشن راشي، نو په دې کې دوه چارجونه، لکه اوس مثال په تور دا پازیټیو چارج دی، نو دا به د نیګیټیو طرف ته یې دې طرف ته به لکه د دې هغه دغه دا ډایرکشن یې دې طرف ته به رجحاني او د دې نیګیټیو چارج به کوم طرف ته؟ پازیټیو طرف ته. یعنې د دې کې ترتیب داسې راغی، دا نیګیټیو چارجونه د پازیټیو طرف پول طرف ته راغله او دا پازیټیو چارج چې دا نیګیټیو پول طرف ته لاړه، پلیټ طرف ته. نو دا پولریټي چې کله راغله که نه، دوه پولز جوړ شو. دې پولریټي څه ته ډایپول ورته وایي. لکه دا اوس دا زموږ سره یو ډایپول شو، دا بل ډایپول شو، دا بل ډایپول شو. ډای دو ته وایي پول، یعنې دوه پولز جوړ شو، یو دوه اپوزیټ پول جوړ شو، یو نیګیټیو پول جوړ شو، یو پازیټیو پول جوړ شو. نو دې ته څه وایي؟ د ډایپول ټو ایکول بټ اپوزیټ چارجز، دوه ایکول چارجونه نه. لکه اوس زموږ سره یو پازیټیو چارج دی، یو نیګیټیو چارج دی. نو ظاهره خبره ده چې په پازیټیو باندې به او په نیګیټیو چارجز باندې د چارج مقدار برابري، خو صرف ډایرکشن یې صحیح، ډایرکشن یې اپوزیټي. نو ټو ایکول بټ اپوزیټ چارجز سپریټډ بای ا سمال ډسټنس فرام ایچ ادر. چې د دې دواړو منځ کې دا فاصله چې دا صحیح، دا معمولي فاصله ډي، لکه د یو بل نه د سپریشن صحیح ډي فاصله باندې د یو بل نه جدایي، لکه دا دواړه پلیټس چې څومره فاصله باندې یو بل نه جدایي، نو دومره د دې د پولریټي هم شوه. نو دا څه جوړي؟ ایټ فارم ایټ ډایپول. دا ډایپول جوړي، لکه زموږ سره ډایپول شي، دا ډایپول شو، دا ډایپول شو. دا یعنې دوه یو عمر چارجونه چې هغه څه کوي؟ چې هغه پولز جوړوي. دې ته موږ څه وایو؟ ډایپول ورته وایو. بیا دې نه پس یو بل ورکوټی ټاپک دی، هغه ته موږ څه وایو؟ ډایپول مومنټ. دا ډایپول مومنټ به صحیح، ډایپول مومنټ دا دی چې زموږ سره فرض کړئ دا دوه پلیټس دي او د دې په منځ کې څومره چارج زموږ سره سټور کېږي، لکه د اے او بي، یعنې د دې چارجونو دا مقدار چې څونه دی که نه، کیو د چارجونو مقدار دا به راوالو او دې له به په دا څونه سپریشن چې دی، لکه مثال په طور دا دوه پلیټس دي، د منځ کې ټول چارج چې سټور کېږي څونه دی؟ کیو دی. او د دې په منځ کې فاصله څونه ده؟ د منځ کې فاصله ډي ده. نو د کیو نه په ډي کې ضرب ورکو، کیو ضرب ډي. دې پراډکټ څه وایو؟ دیتا ډایپول مومنټ وایو. ښه، ان د پراډکټ اف چارج اینڈ سپریشن بټوین د ټو پلیټس، چې د دې دواړو پلیټس په منځ کې څومره چارج سټور کېږي که نه، څونه چارج وي هغه چارج کیو، او د دې دواړو پلیټس په منځ کې چې دا سمال ډسټنس ډي دی، د دواړو چې موږ ضرب ورکو، د دواړو پراډکټ چې والو، د دواړو پراډکټ ته به څه وایو؟ ډایپول مومنټ به ورته وایو. ښه، د پراډکټ اف چارج کیو اینڈ سمال سپریشن ډي is known as dipole moment. د دې منځ کې د سمال سپریشن څه شو؟ ډي شو، او چارج مقدار څونه شو؟ کیو شو.
نو کپرس کا د چارج مقدار څومره سیوا کیږي دونه به ډایپول مومنت سیوا کیږي او که دا سپریشن زموږ سره څومره سیوا کیږي نو دونه پکې د چارج مقدار سیوا سٹور کیږي نو د دې وجنه د دوه پروډکټ د وسوایو د کیو ان ډي سپریشن ضربې amount of charge quantity of charge into separation between the two plates یا two poles is equal to dipole moment دته وسوایو dipole moment پوه شئ به کنه اوسو dipole moment سره برابرۍ چې دا د چارج مقدار څونه سٹور کیږي دا او ضرب سپریشن between the two plates اوس دا یو خبره باید ساتئ چې دا ډایپول مومنت که تاسو ابجیکټیو چت راشي که نه چې دا ویکټر کوانټیټي د که سکیلر نو دا ویکټر کوانټیټي ده د دې ډایرکشن به کوم طرف ته وي یاد ساتئ د دې ډایرکشن به د دې کوم طرف ته چې الیکټریک فیلډ دی لکه اوس دا زموږ سره پازیټیولی چارج پلیټ ده نو الیکټریک فیلډ ډایرکشن د پازیټیو نه کوم طرف ته دی نیګیټیو طرف ته دی خو د دې ډایرکشن به کوم طرف ته دی دې ډایرکشن به اګینسټ الیکټریک فیلډ دی لکه د نیګیټیو طرف نه به پازیټیو طرف ته یعنی دا د نیگیټیو طرف نه څه طرف ته پازیټیو نه دا ځکه دا نیگیټیو چارجز کم طرف ته سٹور کیږي دا د پازیټیو چارج طرف ته راځي نو د دې وجه نه د دې حرکت په کم طرف ته د دې سمت په کم طرف ته ډایرکشن به د نیگیټیولی چارج پلیټ نه کم طرف ته پازیټیولی چارج پلیټ طرف ته نو دا زموږ سره سمال لغه شو دا دو ډیفینیشن شو ډایپول لغه پولرایزیشن څه ته وایي الیکټریک پولرایزیشن موږ ویلې دی پولرایزیشن دی ته وایي چې کله مونږه د یو کیپیسیټر په منځ کې یو ډای الیکټریک میډیم راوړو د هغې سره د چارج مقدار سیوا کیږي او چارجونه څه کیږي کم ډای الیکټریک چې دی د هغې په چارجونو کې ترتیب راځي هغه نیګیټیو چارج پازیټیو ته پلیټ باندې جمع کیږي او پازیټیو پلیټ کم طرف ته جمع کیږي نیګیټیو ته هغې ته موږ پولرایزیشن وایو یعنی پولریټي سیوا شي اوس دا پولریټي دا یو پول چې دی دا یو دا دوه یو شان چارجونه چې منځ په دې باندې صحیح په دې باندې اپوزیټ چارجز او مقدار کې برابري او په ورکوټي فاصله باندې یو بل جدا دا سوی دیتا ډایپول ورته وایو ټو ایکوال بٹ اپوزیټ چارجز separated by a small distance d prime each other is called dipole دا d په ځای ته بل څه اخیستی شي اس هم اخیستی شي دې په ځای بل څه اماونټ هم اخیستی شي موږ دلته کې څه اخلو ډي اخلو ډایپول مومنټ چې کله د چارجونو مقدار موږ راوالو او هغې له موږ په دې سپریشن کې ضرب ورکړو په ډي کې د دې دوه پروډکټ وسوایو ډایپول مومنٹ is vector quantity its direction is from negatively charged plate towards a negative towards a positive charge plate ٹھیک دی جی امید ہے تاسو په دې پوه شوي اوس که خیر دې پسې بل ټاپک موږ وایو انرژي stored in a capacitor energy stored in a capacitor انرژي سٹور چې په یو کیپیسیټر کې به انرژي مو سټوریج راوړو د هغې دپاره به یو اکویشن ډرایو کوو ښه په غور ورته ګوره چې دومره مشکل به نه انشاءالله دا فرض که زموږ سره یو چارج پلیټ دی اے بل سره چارج پلیټ دی بی دا یو د بیټرۍ د پازیټیو ټرمینل سره اټیچ دی یا الیکټریکل وولټیج هم ورته موږ وایو که نه بل د بیټرۍ د نیګیټیو ټرمینل سره اټیچ دی د وولټیج د نیګیټیو ټرمینل سره اټیچ دی کله چې ته موږ وولټیج سپلای وکړو نو د دې اے پلیټ باندې ټوټل پازیټیو چارجز راشي او په دې بی پلیټ باندې ټوټل نیګیټیو چارج راشي او دلته زموږ سره یو الیکټریک فیلډ جوړ شي اوس خبره دا ده چې کله موږ دلته کې الیکټریک وولټیج سپلای وکړو نو چې موږ بټن آن کړي نه وي لکه د آن کولو نه مخکې مثال په طور دې دواړو پلیټس ته الیکټریک پوټنشل یا وولټیج سپلای نه وي نو موږ وایو په دغه حالت کې به زموږ سره انیشل وولټیج یا انیشل پوټنشل څه برابر دا به د 0 برابر بیا چې کله دلته کې موږ دا بټن یې آن کړو او دلته کې چارج سټوریج شروع شي د دې دواړو پلیټس په منځ کې چارج سټوریج شروع شي نو بیا موږ وایو چې د دې وولټیج څه شو دا سره د وی برابر شو لکه انیشل وولټیج څه شو دا یا پوټنشل 0 شو او فائنل پوټنشل شو دا سره وی شو دا وولټیج او پوټنشل یو شی موږ کنسیډر کوو نو د دې دواړو ایوریج چې والو که نه نو ایوریج به څه شي ایوریج برابر شي دا دواړه به جمع کړي
V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2 यानी دا V1 او V2 به جمع کو په 2 به تقسیم کو نو دا V1 سره 0 دی او V2 سره څه دی V دی دوه به جمع کو په 2 به تقسیم کو دنه براشي 1 over 2 او V وته راشي ته دا کنه چې ایوریج وولټیج به دی برابر شي اوس دا خبره لګلی کو کنسیډر a parallel plate capacitor which ends are connected to a source of voltage or potential. So the average potential will be average potential چې دا به شي کنه نه V is equal to V او دا د average د لپاره د علامت نه V average is equal to 1 over 2 V په دې خبره پوه شوې کنه د لور کې equation number 1 اصل کې موږ معلومو څه موږ وایو چې دلته کې موږ د الیکټریک پوتنشل د سپلای کو نو دلته بده کې منځ کې پوتنشل انرژي سونه سٹور کیږي لکه د چارج د دوه پلیټ سمس کې بعض موږ سره الیکټریکل پوتنشل انرژي سمره سٹور کیږي روز بیا داسې لیکو که نه چې د پوټنشل انرژي یا د الیکټریک پوټنشل انرژي is given by U is equal to QV دا څنګه راغلی دی U is equal to QV تاسو مخکې ګوره داسې ویلي دي که نه چې U is equal delta U is equal to Q delta V نو دلته کې د دې ډلټا یو په ځای به سوالو کیپیټل یو به وایي نه پوټنشل انرژي د دې سمال کیو په ځای به سوالو د په ځای به کیپیټل کیو ځکه چې ما تاسو ته ویلو چې په دې کیپاسیټر کې مونږه د سمال کیو په ځای زیات تر څه استعمالو د چارجز د لپاره مونږه کیپیټل کیو استعمالو ښه او د دې وی په ځای به سوالو کو د دې په ځای بولو کو ایوریج پوټنشل دا یک شو هغه ایکویشن دی ښه څه فرق پکې نه راغلی ډلټا یو از اکول ټو کیو ډلټا وی تیر شي د ټاپک څه تاسو وګورئ کنه نو د ډلټا یو په ځای به یو والو د کیو په ځای به کیپیټل کیو والو د ډلټا وی په ځای به ایوریج وی والو د لبور کو ایکویشن نمبر 2 اوس په دې ایکویشن نمبر 2 کې با د دې ایوریج پوتنشل په ځای دا ویلو پټ کنه د ایکویشن 1 نمبر دا average V per se solo को 1 or 2 V बदलता हुआ लिखो now putting the value of V average from equation 1 equation 1 نو دا value راوالو په equation 2 کې به put کو نو زموږ سره بسره شي دا به شي U is equal to capital Q into 1 over 2 V بشي 1 over 2 V بشي او دا سي د لبور کو equation number 3 دا به زموږ سره شي equation number 3 بشي دا به زموږ سره equation number 3 شي په بل طرف ته موږ دا ویلو چې دا کیو چې دی که نه کیو از اکول ټو سی وي دا ویلی دی که نه دا کیپاسیټر دپاره نو د دې کیو په ځای به څه ولیکو د دې په ځای به آر یو از اکول ټو
د دې کیو په ځای به سی ولیکو دا 1 او 2 به مخکې ولیکم داسې د دې کیو په ځای به څه ولیکم سی وی به ولیکم او دا وی په خپل ځای شي نه لکه د دې کیو په ځای مې 1 او 2 مخکې ولیکو او د کیو په ځای مې څه ولیکو سی وی او دا وی په خپل ځای شو او د نه براشي یو از ایکوال ټو 1 اور 2 سی بشي او دا وی ضرب یو وسه شي وی سکوير بشي نو د لبور کوم اکویشن نمبر 3 د لبور صورت اکویشن نمبر 3 اوس د دې نه مخکې مونږه یو دوه اکویشن خاص کړو په تیر شوی ټاپک کې هغه دا وکنه چې از C is equal to epsilon naught epsilon r a divided by d تاسو ګورئ کنه تاسو هغه زول ټاپک لګو ګورئ پاکه زموږ سره دا د سی قیمت شو او د وی قیمت څه شو د سی قیمت دا سی وی epsilon دا epsilon naught epsilon r ده ښه ریلیټیو پرمیټیویټي epsilon naught epsilon r a divided by d شو او د وی قیمت زموږ سره سو and v is equal to ed دا چې د سره موږ خس کړو هغه تاسو ته په تفصیل سره هغه ذکر کړی دی بار بار نه شو ریپیټ کولای ځکه چې ټایم لګ دغی کنه نو تاسو به لګ هغه لګ ګورئ د مخکې ټاپک موږ دا دواړه ډیرایو کړی دي اوس په دې چلو کو چې د دې سی په ځای باندې به دا قیمت ولګوي نه epsilon naught epsilon r a divided by d ولیکو او د دې وی په ځای ولیکو e d نو د دې نه به زموږ سره شي then Abarashi putting in equation 3 now u is equal to 1 or 2 bashi the c per se basoli kam ji the c per se boli kama epsilon naught epsilon r a divided by d epsilon naught epsilon r a divided by d او دا زموږ سره v سکوير ده کنه د په بشي e سکوير d سکوير بشي سکوير به وایو کنه e سکوير d سکوير بشي زين تا خبره ده نو دا یو d نه ده دا به د سره کینسل شي یو d په پاتې شي ا دې نمبر شي u is equal to 1 over 2 epsilon naught epsilon r او دا e به e سکوير بشي e سکوير مخکې ولیکم نه او دا a براشي د d سره ملګری دا یو d پاتې شوی دی نو a into d بشي دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره اکویشن شو د څه لپاره په دې خبر ځان پوه کوئ ښه this is the equation for energy stored in a capacitor چې د دې دوه پلیټس ومنس کې د دې کیپیسټر د دوه پلیټس ومنس کې څومره پوتنشل انرژي سٹور کیږي څونه انرژي سٹور کیږي نو هغه څه برابرۍ هغه د پر اکویشن شو 1 over 2 epsilon naught epsilon r e او a into d دا دې برابر شو ها دې مطلب دا دی ګور دا خو کانسټنټ دی کنه دلته کې زموږ سره دا ای څه شي دا الیکټریک فیلډ دی الیکټریک فیلډ سټرینث سره یعنی چې د دوه پلیټ سمنس کې څومره دا فیلډ سټرانګ کنه نو څومره دا فیلډ مقدار سیوای دومره به زموږ سره الیکټریکل پوتنشل انرژي سي دا به زیاته سٹور کیږي او بیا سکوير ټایم دا څه اکثر ابجیکټیو کې راځي کنه دا الیکټریکل پوتنشل انرژي سي دا به د الیکټریک فیلډ سکوير ټایم ته ډایرکټلی پروپورشنلی مطلب چې سکوير ټایم دا لکه دلته کې اوس زموږ سره 2 دی کنه نو دلته کې 2 نه 4 نو دا به څونه چې دا اوس لکه ډبل شي دا الیکټریک فیلډ سټرینث څونه شي دا ډبل شي نو 2 نه 4 دا 4 ټایمز یو شي نه کدا ټریپل شي 3 نه نو دا 9 ټایمز یو شي دومره سیوا کیږي سره او دا a into d سره a into d خو زموږ سره کستا څه خېلي چې د دې کې د دې دغه د ایریا چې دا د دې پلیټس دا ایریا د پلیټس ایریا سره a شو او د دې په منځ کې د فاصله څونه شو d نو والیوم به څه شي a into d والیوم څه شي والیوم د کیپیسټر a ضربي d بشي a into d نو دا a into d په اصل کې زموږ څه د زموږ سره والیوم اف دی کیپیسټر شو والیوم دی کیپیسټر
یعنی څومره د کیپیسیټر والیوم سیوا کیږي دومره به الکتریکل پوټنشل انرژي دا به څه کیږي دا به سیوا کیږي. او تاسو ته ما یو مثال درکړو چې اوس لکه ستاسو سره د اوبو یو وړه ټینکۍ ده او بیا د اوبو دا ټینکۍ غټه کړو بیا نوره غټه کړو نو چې څومره دې والیوم سیوا کیږي څومره حجم یې سیوا کیږي دومره به زموږ سره بیا هغه د اوبو د سټور کولو مقدار څه کیږي یا به سیوا کیږي. دغسې د کیپیسیټر دا سایز څومره موږ سیوا کوو که نه دومره به زموږ سره هغه چارج یا مقدار څه کیږي دا به سیوا کیږي. او د دې نه پس دا ګوره انرژي سټورډ ان ا کیپیسیټر یو د انرژي ډینسټي چیرې دا مطلب دی چې د انرژي دغه به کم ځای کې هغه زیات مقدار او د انرژي هغه زیاتوالی که مونږ ورڅه وایو د هغې هغه زور د هغې شدت هغه صحیح بس دا اوس هم لږ یاد ساته انرژي ډینسټي. دا انرژي ډینسټي چې دی که نه دا په دغه ستاسو په دې کې دا کې په بوک کې په یو ډیش ظاهر کړی دی یاد ساتئ ستاسو په دې کې څه په یو ډیش ظاهر کړی دا انرژي stored in a capacitor یا electrical potential energy stored in a capacitor دا په یو ځای او دا انرژي ډینسټي یا electrical potential energy density دا څه برابر دی یو ډیش. نو it is defined as energy stored in a capacitor per unit volume per unit volume. نو داسې بشي انرژي سټورډ زموږ سره څه دی انرژي سټورډ دا موږ معلوم کړی دی 1/2 epsilon naught epsilon r e square 1/2 epsilon naught epsilon r e square into ad ٹھیک دی جی او ډیوایډ بای والیوم. نو والیوم تاسو ته ما ویل چې والیوم د څه برابر دی والیوم برابر دی a انټو d. دا بشي والیوم څه شي a d بشي نه a انټو d بشي. نو دا a انټو d سره کینسل شي. نو انرژي ډینسټي څه برابر شو انرژي ډینسټي برابر شو 1/2 epsilon naught epsilon r او e square. دا زموږ سره بل اکویشن شو. ان شاء الله امید لرم چې تاسو په دې باندې کلیر شوي په دې باندې پوه شوي. نو دا دغه دی دا په دا کې زیاتر زموږ سره دغه راځي دا لکه په دې ایټا ټیسټ کې ام سی کیوز زیات موږ زور وکړو که نه او د بورډ پیپر چې کله موږ تیاروو نو یاد ساتئ د بورډ د پیپر دپاره موږ دا اکویشنز دا پکې بار د ریپیټ کېږي نو دا به موږ پکار وي. نو ما تاسو ته چې کوم دغه کړی دی نو زیاتر د بورډ پیټرن مې اختیار کړی ځکه چې اوله خو به تاسو د بورډ پیپر ورکوئ که نه چې د بورډ پیپر ستاسو ښه وشي نو انشاءالله بیا دې کې ام سی کیوز په اسانه سره دا کېږي. نو تاسو د دې نه پیدا والی دا لږ حل کوئ په دې باندې پریکټس وکئ دا خپل هغه د سټډي چې دی دا دې طرف ته راوګرځوئ او انشاءالله دونه مشکل به پکې نه وي. شکریه.